بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یې او د ژوند په مزو کې به یې. نن به موږ انشاءالله د ډینډر په باره کې خبره کوو، څه ته چې موږ په خپل زبان کې خشکي وایو. که چېرې د خشکي مسله تا سره هم وي نو دا ویډیو ډیټیل سره وګوره، نو انشاءالله پوهه به شي او په اسانه طریقې سره په دې باندې پوه شي. د خشکي مسله دا یو عام مسله ده. دا څه وایرل بیماري نه چې دا یو نه بل ته ولګي. دا په زندګۍ کې تقریبا 50% خلکو سره خامخا کیږي او دا صرف په پاکستان کې نه ده، دا په افغانستان کې هم ده، په جرمني کې هم ده، په امریکا کې خلکو سره هم ده او په جاپان کې هم ده او په چینا کې هم ده. تقریبا هر ملک والا خلکو سره خامخا دا کیږي. خو د دې علاج هم ډیر اسانه طریقې سره کیږي. د خشکي بعض میډیکل فیلډ دا وایي د خشکي زمونږ وجود چې کومه د سر چمړه ده دا خپل حالت وخت سره بدلي، نو دې نه زمونږ خشکي جوړي. او میډیکل فیلډ د وجوهات دا هم وایي چې زر سر نه وینځلو په وجه باندې هم خشکي جوړیږي. او موږ له څه پکار دي چې موږ په خشکي باندې یو خپل کنټرول وساتو. دا خشکي بیماري د پرمنټلی نه ختميږي. تقریبا د 50 نه ابو کچېرې ختم شي، خو په ینګ ایج کې دا نه ختمي په اسانه باندې. خو دې باندې موږ ختمولې که نه شو نو کنټرول خو پرې راوستی شو. نو کنټرول به څنګه راوړو؟ په میډیکل فیلډ کې دې لپاره یو ښایسته شیمپو په پرایس کې هم کم ارزان دی او کیټکنازول په نوم باندې شیمپو یو بیټر کار کوي او برند په حساب سره په پاکستان یا حکومت یا نور ملکونو کې کیټکنازول په فارموله کې یو ښه کمپنۍ والا وګورئ، نو دا یو بیټر کار کوي په خشکۍ کې. هفته کې چې 2 پیرې په سر وینځي او دې سره د تیل استعمال هم هفته کې زیات کول پکار دي، ځکه چې زمونږ چې چمړه څومره غوړه وي نو هغې نه به خشکي نه به بچ وي. اصل کې چمړه سپوره شي، هغې نه خشکي جوړه شي او یو بیماري فنګس غونډه کې بیماري موږ ته ښکاري او دا بیا ډېر بدې لګي. نو دا خو د دې یو ښایسته اسان علاج دی. او بل لا که چې خشکي په باره کې تاسو سره هم څه معلومات وي نو په کامنټ کې راسره ضرور شیر کړئ، سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ. وما علینا الا البلاغ. جزاک الله خیرا.